रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि इक़रारन बिनिअमते वला इलाहा इल्लल्लाहु इख़लासन लिवहदानियते वस्सलातु वस्सलाम अला साहिबि दावति नबविय्या वसौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वशुजाअतिल हुसैनिय्या वस्सब्रि सज्जादिय्या वल असारिल बाकिरिय्या वल मासिरिल जाफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजि रज़विय्या वल जूदि तक़विय्या व नक़ावति नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबति इलाहिय्या मौलाना सानियुल अशर मेहदियुज़ ज़मान रूही व अरवाहुल आलमीन लितुरा बिमक़दमिहिल फ़िदा अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीमु फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सलावत वस्ते मुहम्मद व आले मुहम्मद। युबल सलावत वस्ते मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ानी गरामी मातमियानी सय्यद शुहदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तोसो मतम खनीता रतलला कदम कदम इबादत की वगर्जेगा चुरा तोरा सारी दी चे चे तचद इमाम हुसैन मताम तमतमियान रवतली दी खपल हिफ्ज़ अमान की वसती पिंजम मुरीज़दे द मुहर्रम चूँकि जुमेवरी जवा खुतबे वशवाली और टेम डेर ज़्याद लड़ालो नो दीवाचिना कुम शुना चटोला इंसान जहन की आगा दगीवरी जबिया नशुबे नवाई गर्मी एहसास याद रहता खो बिया दगश शपीवरी जी नरची दर इमाम हुसैन मताम शपीवरी जी दी और इंशाल्लाह कोशिश को बेईमान दोवी चज़ मुख्तसर तरीके सरा खबरी वकम मौजूम द दो दरूरी चुना वखेलो हागदाच करबला आशूरा ओ सपूरी विले जिंदा दे दर हाल की दुनिया सतह बांधे रुई ज़मीन बांधे तारीख़ के दसी वाक़यात और नमोश वाले दसी किसी वश वाली चागा डेर ज़्याद ज़ल्म वश वालो डेर ज़्याद कातल वश वालो खो लेकिन हगा द तारीख़ सफ़हों की ख़ात्म शवाली ज़मीन बूश वाली हगा टोला किसे लेकिन नन हम करबला ज़िंदा दे नन हम आशूरा ज़िंदा दे वेली च इलाते दे च बयान मको इलाते दादे यो चूँकि करबला च कायम कड़ी दे हगा ज़ात अगर ज़ात तदवीलेशी हुसैन अलैहिस्सलाम दीवाजिना करबला ही चकल न ख़त्म कीगी ज़िक्रुहु यतजद्दद वरीचे पौरीचे द ज़िक्र नोरा तज़ा कीगी हार कास द हुसैन सारा जौन मुतमस्सिक कवी शायर डेर खोलाई का ना इंसान को बेदार तो हो लेने दो हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन हर कौम वो इचा हुसैन अलैहिस्सलाम इमुदे
لہذا اغا وجود شخصیت امام حسین علیہ السلام دے. یو شاید امام حسین علیہ السلام وقسا پاتہ بتو لگی کی چھ عاشورا کربلا دی باجی نہ زندہ دے. لکہ یوشی باندې میں خبر کہ اخلاص خلوص دے امام حسین وقسا قدم قدم کی کمی خطبے امام حسین ورکڑی دی ہاری خطبے کی خپل مقصد خیل دے چھ کربلا تروانیوم صرف اور صرف خدای رضا د پارا. او داغا اہل البیت آغا کسان دی کچیری ایدوی جہاد اللہ رب العزت سترگی وغڑوی قرآن کی چو والذین جاہدو فی سبیل اللہ دو آغا کسان دی چو دے خدای لیاری کی جہاد کری. جہاد ہم خدای لیاری کی خلوص دا پارا کچیری غریب تا مڑے ویر کئی نو قرآن بے آئی چو ویتعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا دو آغا کسان دی کچیری چو تا مڑے ویر کئی ہم آغا دا خدای لیاری کی خدای منی کی ویر کئی. او کچیری یہ رسول بشتری باندی خوب کوي هم خدای رضا د پاره ومن یشری نفسه ابتغاء مرضات الله کچیری خوب کوي هم هغه د خدای رضا خلی بیا د خوب سره. دا شخصیات دی دا اهل البیت دی جو خلوص دی مقام کی دی دوی. یو صلوات واسطے محمد و آل محمد محمد. سوچ وکا څومره مشکلات امام حسین علیہ السلام باندې راغلل مصائب راغلل لیکن امام حسین جبی باندې بدا جمله راتلا هون ما نزل بی انه فی عین الله هر مصیبت سما باندې راغلو هونا ما ته آسان وګرځیدو ویلی انه بعین الله چونکه دا د خدای په مخ کې و. عجیبه جمله ده د حسین کوم مصیبت ما باندې راغلو چونکه خدای رضا کې و د خدای په مخ کې و دیو جنا ما ته آسان وګرځیدلو. لہذا ہر شاید انسان خلوص سره نیت سره تړلې. امام اتم امام قبلی خدمت کی ایواوری جی باندې دوا کسان راغلل. یو صلوات واسطه اتم قبلی باندې محمد محمد وعجل فرجهم. دوا کسان راغلل ډیر وریانه سفاری کړي دي. مسافر المنزل څه حکم دی؟ قصر دی. صحیح شو 4 کیلومتر بهر لوړ شي یو سیټ پکور دی 22 کیلومتر هغه کا بهر لوړ شي ډیرور نوی او زیات سفر نه کوي نو هغه المون څه دی؟ قصر دی. خب راغلل دوا کسان فسأله عن التقصير. اتم امام نے پختانه وکړه چې ایمو الموت قصر دی که ایمو الموت پرا دی. امام علیہ السلام ته سترګې وړلې اردوا چې کومه دي ایوه کلی نه راغلي ایوه کلونې نه راغلي ایوه ټیم سره وتلي ایوه ټیم سره رسېدلي. امام ایوه ته ویله علیک بالتقصیر د بل ته دي علیک بالتمام ته قصر المونځ وکړه بل ته دي ته تمام المونځ وکړه. مولا ته څنګه ایوه ځای نه راغلي اردوا مسافر یې دغته دی چې قصر المونځ وکړه ویلی دی واجنه قصر المونځ وکړي دغه څه دی نیات کې دا و چې زه اتم امام زیارات وکم ملاقات ته راشم دی واجنه مسافر دی یا هغه المونځ قصر دی. دبل نیات کې دا و چې زه هغه سلطان د ظالم بادشاه زیارات وکم مغه سره لږ میلاو شم چپلوسي وکم نو لهذا کوم سفر چې د ګناه سفر وي هغه کې به المونځ فرا کوي. دا پکار دی تمام المونځ وکړي. شکار په متعلق یاد دی دا فقهي مسله دی. اوس ښکار کوم کچیرې زه بچی او ته خیلخانې ته رزق ګټلې پاره ښکار کوم لاړلم اوس تللم سمیر نه کار ته لاړلم اوس به دلته ما المونځ دی قصر دی چونکې جایز و حلال سفر پسې لاړ یم. خو لیکن سیستاني هغه نور بزرګان دا لیکلي دي چې روژې میاشتې کې کچیرې الله لعب پاره سفر کوي اسې ټیم پاس پاره خواند پاره سفر کوي چې شي سي اخکار سي تو دغه معصیت سفر شو گناه سفر شو ته که اوس هلته چې بیا گناه سفر کې پکار دی پوره المونځ وکړي. روژه ته هم صحیح دی سفر کې روژه ته صحیح دی. یو کس پېښور ته چې بیمارۍ پسې چې هغه به قصر المونځ کوي. یو کس پېښور ته چې زه 400 وخم هلته زه هلته نعوذ بالله ګناه وکړم دا به پوره المونځ کوي. ویلې دا سفر دی چې شو
معصیت د ګناه سفر شو. لہذا انسان ټوله اعمالو دار و مدار نیت باندې دی. او چې نیت کې د کله خلوص نه وي هغه یو عمل اته قابل قبول نه دی. دا خلوص و د امام حسین علیه السلام چې نن کربلا زنده دی. دویم یو سبب هر یو شی باندې ما ډیر زیات مطالب لیکلي خو چونکې قسمت نن جمعې ورځ راغله مختصر کوم. دویم سبب چې هغه د امام حسین صفات دی چې هغه واجینه کربلا زنده دی هغه صبر دی د امام حسین علیه السلام. اوس دې مخه صبر چوک نشي کوای. تاریخ کې مور بیا داسې بچای نشي پیدا کوي. او امام حسین خوریا خبره دی زبدایم چې تاریخ کې چوک حبیب بن مظاهر خون تکاس پیدا نشي کوي. اچھا که کربلا زنده دی یو سبب اندویا دی چې اصحاب امام حسین د مقام کې و. مسلم بن ابسجاد تقریبا 90 سال و دینه پورته و میدان ته وتلو د وروځې ور باندې ار پراتی وي سترګو سه لیدل نه کول وروځې پاسه پټه سو تړلې هر یو به مخکې کېدلو چې نه اول زه شهیدېږم اول زه وځم. دا اصحاب دي. ځکه امام حسیني چې ما رأیت اصحابا ما داسې اصحاب نه دي لیدلي نه بابا علي سه نه نیکه رسول الله سه نه ورور حسن سه لکه کوم اصحاب ما ته امام حسین ته الله رب العزت ورکړي دي. حسین و اولاد حسین و اصحاب حسین باندې بلند صلوات. صلی علی عجیبه اصحاب امام حسین ته بیل ایو باندې مجالس کیږي. صرف مسلم بن اوسجا باندې صرف مسلم بن عقیل باندې صرف حبیب بن مظاهر باندې مکمل تقریر ور باندې کیږي. دومره عظیم اصحاب چې کله یو صحابي ته پاته ولګي دا زوایره کې حکومت نیولې ده امام حسین علیه السلام سه نږدې و کله د خبر ورته میلاو شولو ویله ای کاش د خبر اورېدلې نه مخکې زه ړوند وې. امام حسین غوږ ته دا خبره راغله روی غوښتل و ته د چا منډه ته لاړ شه ویله نه مولا ته نه پرېږدم ویله ایما طرف نه تا ته اجازت دی لاړ شه و تا نه زه خپل بیعت اخلم قیامت کې به جنت یاد ما سچي وی ما خیمو کی تو جوړه جمعی خیدی هغه د سره واخله خرچی کا ځون ته بچای ونی ری کی تهران کی حکومت گرفتار کړ هغه ونی آزاد کا او دې مولا کته نه لوړ شمو د صحرا لیوان بخره. څه عجیبه اصحاب دي امام حسین صبر دی مقام کی و. ځکه عاشورا زنده ده کربلا زنده ده. هیڅوک د کربلا د عاشورا مثال نشي راوړای. هیڅوک د کربلا عاشورا امام حسین صاحب روکسا ادا امام حسن علیه السلام زمانی نه بلکې اڑکولی نه وایکسا چې امام حسن علیه السلام جنازه تیار ده امام حسین علیه السلام ور باندې المونځ وکړلو غسل کفن وشولو روان کړل دلته مروان لړلو ایوی بیبی ته څاغي ته شیطانې وکړله لیاره یو تونی ولاله یو ګروپ یو ته تیار کړلو ویلې چې ته د رسول الله سره نږدې امام حسن دفن نشي کوای لیاره یو تونی ولاله ویلے رسول اللہ المسائی دے سبت نبی دے موی غوڑی چا دالتے دافن کو امام حسین ویلے نا دافنی نشی کاوائی ویلے دو دی کی دی حق دے امام حسین دوتے ای چا کسا که میراس خبر کوي کنه نو رسول اللہ ان خجوی وہ خجتا اتم حصہ ملویگی اوہ حصے لورتا ملویگی زہرا بی بی اوہ حصے حق دے ایوہ حصائی انو خجو دے بے انو خجو نی تقسیم کے ای دغی خجی خود صرف یو قدام جویا نکی گی دغی خونی کے غوړو ته دفانی کوي نه شي کوي غشي کې خلل کمانو کې بارانی ور باندې وکړو غشو امام حسن علیه السلام کفن وینو سره رنگین کړلو. امام حسین علیه السلام دی چې ای کاش ماته د ورور حسن وصیت نه وي ما به دا نه ولیدلی چې دا چوک دی ما به زمکې باندې مخ منګلی و. دا جمله دی د امام حسین. صبر هغه ځای کې صبر. هغه نه بعد څه کله امام حسن علیه السلام شهید شولو بیا کوفې نه یو ګروپ راغللو یا امام حسین پاڅېږه انقلاب کوو دغه ځای کې بیا صبر ویله نه پرېږده څه کله دغه کس یاوسي مړ شي بیا به کوو هغه ځای کې صبر. صابر امام د امام حسین علیه السلام و یو بل صفات هر یو شی مختصر د کوم بل صفات د حسین څخه هغه چې نه کربلا زنده دی نن هغه عبادت و عرفان دی.
کوم حد کې نه صرف حسین علیه السلام زه بیا دا جمله ادا کوم اصحاب یې وکسه کوم حد کې دي امام حسین علیه السلام هغې ورځې مشاهد دا ویله څه انم مازدیګر باندې ابن سعد راغللو کسان یې تیار کړل چې ارچوی امام حسین خیمو باندې حمله کوو راغلل امام حسین علیه السلام ته یوه جمله ادا کړله چا ته ورور عباس ته دا جمله لږه وره وتی ده یا عباس ارکب بنفسی انت یا اخی وروره تا منډه لږ واس باندې کښېنه ارجع الیهم منډه دغو ظالمانو ته ویرشه فإن استطعت ان تؤخرهم الى غدا کوشش وکړه چې سبیله پورې دا جنګ لږ لیټ شي ویلي لعلنا نصلي لربنا موږ غواړو چې نن شپه د خدای المنځونه وکړو وندعوه ونستغفره موږ غواړو چې نن شپې ټوله دعاوانې کې تېرې کړو استغفارو کې تېرې کړو و دوی دې پېژندي امام حسین دی عباس وروره دوی ته پاتې دی چې زه حسین احب الصلاة و تلاوت کتابه ماني المونځ و د قرآن تلاوت ډېر ګران دی لسم شپې باندې امام حسین علیه السلام المونځ نه پویروي یاد وساته ای جوان ای شیعه ای پراچینار والا ای جلوس کې سینې ویلې والا اما د مجلس پیغام واوره چې المونځ د سره چېرته قضا نشي جلوس واجب نه زه بار بار دا جمله کوم چې ووځه جلوس کې وضو سره ووځه 12 بجې چې کله چوک باندې راشي مغال ته 15 منټه ودرېږه المونځ یا وکړه هغه پسې بیا جلوس وکړه هغه نه مخکې یا جلوس وکړه ثابته کړه چې زه حقیقي حسیني یم دا نه څه ځنې وایي چې نه بس امام حسین جلوس دی موږ ته المنځو څه ضرورت دی بابا امام حسین د المونځ کوي امام حسین د المونځ کوي لسم شپې باندې یایي چې موږ ته مهلت راکړي چې المنځونه وکړو لسم ورځې باندې صحابي راغللو ورته د مولا د ظهر وخت شولو ورته د خدای در باندې رحم وکړه چې تا د المنځه خبره وکړله صفونه جوړ کړي لسم مازدیګر باندې حسین المونځ کوي زه یو کس ګناهګار جاهل زه یم چې نه ماته یې المنځه څه ضرورت دی ثابته که وروره هم اهل البیت سره مینې کې هم جلوس کې عزادارۍ کې دا نه یم ښې طریقې سره عزاداري وکړه سر باندې خاورې واچوه وځه جلوس کې تورې جامې د وي سټایل د نه وي سینې زنې کې د سټایل نه وي زنانو ته خصوصا دا زه سوال کوم میاندو ته چې امام حسین متام ته راڅوي میک اپ سره ما راڅوي کومې جامې دا بل کول کړي دي زاړې نو دا خو څه واده نه دی که نه څه واده کې کلیوا جوړاوه کې ماغې جوړې کې بیا بل واده ته نه شي تلای ویلي یې چې موږ شرمېږو دا جوړه دوباره نشي نو امام حسین کی خود نه شرمېږي متام کی کنه مغا جوړه اروا چار روشا لہذا امام حسین عزاداری په موت او مخ ته بیایو شریعت په مطابق به بیایو خو چې تا ټکراو نشي عزاداری المنځ سره عزاداری روزي سره عزاداری واجبات سره عزاداری مستحبات سره دا بیا کوو منو به وهغه هم کوو بانی شریعت پیغمبر خاتم باندې بلند صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل دا درس د موږ کربلا نه ملويږي وروره واندیشان سره مدته ویله څه عرفان و عبادت مقام کی وهوی کسان دی وجنا شروع زنده ده حضرت عباس په متعلق اس انمری جی کا زندگی و بیا په مجلس کو حضرت عباس په متعلق قاتل دی کوم کاس عباس امدار قتل کړي دي شهید کړي دي هغه د چي انی قتلت شابا مع الحسین بین عینیه اثر السجود چما کربلا کی د سی ځوان قاتل کړلو کلستر کی متغړلی هغه ټنډ کی د سجداګو علامات وو هغوی صرف اور صرف نری نوی هغوی اعمال کی و عرفان کی و عبادات کی و اهل البیت حتی حبیب بن مظاهر کسا نوحی میوارد علی خدای ذکرینو باندې رحم وکي نوحی میوارد علی حبیب بن مظاهر تانی تکلا راغللو امام حسین علیه السلام تانکو نوی شوی 2 منټه ان شاء الله تاسو خلم یو صلوات واست محمد و علی محمد بان محمد ولی محمد راغللو تانی ته راغللو د حبیب بن مظاهر
امام حسین یوه جمله ادا کړله. دا جمله تاسو خدای څوک لوړ دي هغوی به لیدلي څوک نه وي لوړ تاسو ته خدای زیارت نصیب کړه د حبیب. کله لوړ شي شنه پرده حبیب علیه السلام قبر باندې پراته دی. ما پړو کړله هلته دا جمله لیکلې. ما قتلو کتابو کې خو مو ډېره پړو کړې وه خو هلته هم دا جمله لیکلې دی: یا حبیب كنت فاضلا وتختم القرآن في ليلة واحدة. وحبیبه ته خو ډېر فقیه و علیم کاس وي. تختم القرآن فی لیلة واحدة. حبیبه تو شپې کې قرآن تلاوت کولو. و زه څه یو سپین ږیری چې حبیب نه مظاهر ته هلته ژاړي کوکي وایي هغه حبیب چې هغه شپې کې قرآن تلاوت کوي ودي کال کې چې ته قرآن مخ نه دی لیدلی. فرق لري، محبت درجې لري، محبت فرق لري. صرف دا نه چې اما ورسره مینه دی. مینه تقاضا دا دی چې هغه باندې چې څه ګران دي هغه پکار دی تو باندې ګران وي. هغوی باندې قرآن تلاوت ګران دی، هغوی باندې المونځ ګران دی. لہذا داسې کسان ورته عطا کړي وه. لهم دوی کدوی النحل. مقتل جمله دی چې لسم شپې باندې د اهل البیتو د امام حسین و اصحابو خیمو نه داسې اوازونه راتلل. لهم دوی کدوی النحل، لکه څنګه د غلاوزو بنګبګا وي اواز وي دې طریقې سره هغوی خیمو نه اوازونه راتلل. د عظمتو د هغوی و اندیشان سره لسم وریجې باندې بلکې لسم شپې باندې دوه اصحاب دي چې هغوی د خیمو چکر وایي. خیمو چکر د وایي خپلو منځو کې روان دي براده کوي. یوه کس انداسې لږه ګپ کې خبره وکړله، خندي والا خبره یې وکړه. بل ورته لږ وخندېدو، مسکراهټ یې وکړو. څه د بل ورنې پام شولو ورته د ویلي وخندېدې لسم شپه وکسه د سخته شپه وکسه ویلی دې وجې نه کسه معرفت یې وکسه. ما ورته ویله عبیدان و هغه کسان، زاهدان و، معرفت والا و. هغو ته ویله دې وجې نه زه خوشحال شولم څه ایما و جنت منځه صرف یوه شپه فاصله پاتې شوه. ای د بل معرفت اوس وکسه هغه دوی چې خو دې ته خو د سوچ دی چې سبا به دې ټایم ته جنت کې سار وي، خو دې ته دا سوچ دی چې سبا دې ټایم به د علي لوڼو څوال وي. معرفت دی او د اصحاب امام حسین. دی واجې نه کربلا پاتې دی، دی واجې نه د عاشورا زنده دی. وروره بس مصیبو طرف ته راځم. ډېر شونه مه پرېښلله او یو شای هغه باندې به انشاءالله که ومرې چې مکامله وشوله. یو شای چې هغه باندې نه کربلا زنده دی هغه مجالس امام حسین علیه السلام، ذکر حسین. دوره امامانو ټینګتیا ور باندې وکړله، ژړا باندې، مجلس باندې، کوم ځای کې چې امام حسین ذکر کېږي هلته نستي باندې دوره اجرونه یې وښیل. دې وجې نه چې مکه خلکو کې دا شوق پیدا شي کربلا همیشه زنده وي. و دا مجلس ته چې ته کښېني دې ته ډېر عظیم اجر میلاویږي، ډېر عظیم. بس دا خبره کوم او مصیبو ته راځم. عراق کې کربلا کې یوه زنانه د زندگی کوله، میړه وفات و. د کربلا اوسېدونی دی، عربی دی، میړه مړ دی. یو ځوان زوی و، مغه سره یې ټوله زندگی وه، مغه سره یې زندگی کوله. نو لږ څه ټایم تیر شولو، څه وخته بعد هغه ژړې زوی او نه خدای واخیستو. وشه بیله تر بیله پاتې شوله، ډېره غریبه مشکلاتو سه شوه. ویلی خدای زه به اوس څه کوم، د یو زوی مو وسیله مو سهره مو دویاره نه تا واخیستلو، خو یو روټین یې ځان ته جوړ کړو. څه به کول، عشاء المنځه نه بعد به دا زنانه تلله دغه مور د زوی قبر باندې به کېناسته، یاسین به ویله، فتحه به ویله، دعاوانې به ویله. نیمه شپو پورې به دا زوی سره قبر باندې ناسته وه، جامې به کولې، فریاد به کولو. بس مزوی قبر سه یې ځان عادت کړی و. ویلې هلته یو زوی و. محرم شپې وریځې دي، روانه شوله قبرستان ته چې زه زوی قبر ته ویر شم. مخم مسخوتام نه بعد غوی کې ورته د امام حسین متام اواز راغللو. څنګ ته متمخانې کې امام حسین متام دی. لوړله چې څه د امام حسین متام به واورم، هغه نه بعد به بیا زوی قبر ته راشو. کېناسته امام حسین متام کې کله مصیب یې واورېدل نو ډېر کلکه کلکه وژړېدله.
ویلې په زړه سوي وه ژڼي زوي داغ ورته میلاو شی و ډېر فریاد یې وکړو متام ډېر خواند ویر کو هغه نه بعد یې څنګ ته ښځې نه پوښتنه وکړله څه بیا متام شته ویلې اندا علیم د اوس بل ځای کې بلې متبخاني ته ځي هلته د بیا متام کوي ویلې خو څه هلته یې اویر څوم هغه علیم بلې متبخاني ته لاړو متام دپاره دا ښځه اوس یې لاړله هلته یې متام کې کېنسته څه زیدي دلته یې متام وبرم متام کې کېناسته بیا بې حاله شوله سینه یې وویله وژړېدله فریاد یې وکړلو متام ختم شو بیا یې پوښتنه وکړه چا ورته ویله دریم ځای کې د بیا متام کې نیمو شپو سره پلنکي ځای کې هلته یې ویرغلله درې ځایه د امام حسین متام یې اټینډ کړلو متام ختم شو نیمه شپه شوي دی خپه شوه څه ما خو زوی کابر نن په ویر شی او نن خو زه زوی کابر ته الله نړلم خو خیر دی څه نیمه شپه دی اوس به ویر شوم فاتحه بوسې وکړم روانه شوله قبرستان طرف ته څنګه کله قبرستان ته راغله کسې دی چې زوی کابر باندې یوه د تورو چادرو کې ورمنه ناسته دی اجرکم الله اجرکم الله پنځم ریځه دی اوازونه مو په کار دی اوچات شي ژړو به ځان سره سینې کې نه کوي وروره وی راغله ورته یې د خورې ما ته پاته دی ته بیا په زړه سوي وې ته بیا څوک مړه وي خو ته غلطه شوي ویلې دې وجې نه څه دا قبر دی ما زوی دی هغه دوتی څه خورې ما ته یا پاته دی چې تا زوی دی نو بیا ویلې ناسته یې ویلې دې وجې نه چې ته یې ما زوی پسې متبخانې ته لاړلې تو زوی کابر ته زه راغللم زهرا بیبي یم اجرکم الله خدای مو دا اوازونه زهرا بیبي سره قبول وګرځېږه او وروره کربلا ته دا قافله روانه دی عراق سرزمین نه کله ارناوتله یو ځلې اصحابو کې یوه کاس تکبیر غږ وکړلو امام حسین راوغوښته او ته یقینا خدای غوړ دی الله اکبر خو د نن ته دغه ټایم باندې ته الله اکبر سوره ویلې وکړله ویلې دې وجې نه څه مولا دغه عراق سرزمین باندې د زه څومره څوم خو ما چې ته دلته د خرمو باغ نه و لیدلی ما ته د خرمو باغ بریښي عباس علمدار ته یې غږ وکړو وروره راشه راغو عباس وروره ته لږ وکسه دا څه چال دی دا باغ دی څه کله عباس علمدار رکاب وکړي قدمونه کېښلل ډینګ شو هغه نه بعد وتي وروره وتي د نه دا د خرمو باغ نه دی ویلی څه چال دی ویلی سپیان روان دي د وسانو غیږونه د بهار نه وریانه بریښي یوه رساله روانه دی 1000 فوجیان ورسره دي لږ ټایم تیر شولو امام حسین حکم وکړو څه کفیلې در سره واړوئ کفیلې واړولې و ځای کې کله دوی ورسېدل ویې لیدل څه هور دی 1000 سپیان ورسره دي تږي دي او مقتل یوه جمله ولیکله مونږ تاسې کله کله یوې جملې ته یوه جمله د کله وخت کې متام وي خو مونږ تاسې ته پوهېږو نه یوه جمله یو مجتهد نجاف کې ناست و لاندې یو عالم منبر باندې کېناست و متام یې کولو نوره متام یې نه وکړو صرف اندا ویله څه ودخلت زینب بنت علي علی ابن زیاد چې ابن زیاد دربار ته د علي لور ناوته اندق سره لاندې نه یې غږ وکړو څه علما صاحب شه نوره متام ما کوه کله وخت کې یوه جمله متام وي ورته یې د څه اوبه ویر کوي خو جمله دا دی څه کچیرې امام حسین دوی ته دا اوبه نه وی ویر کړي دوی به تندې نه مړه وه زه به دا وایم که حسین دا اوبه نه وی ویر کړي نو لسم مازدیګر نه د وړې بیبي شنډې به وچې نه وي ټوله کسانو ته یې اوبه ویر کړي خو عباس علمدار ته دی علي اکبر ته دی زویه وروره ویر شوی منډه هار یې اوس پهی ته بېله بېله اوبه ویر کوي خو څه کله ټوله مړه شي هغه نه بعد بیا واسانو ته اوبه کېږدوئ خو واس نه اوره پورې اوبه اس ته نه کوي څو پورې چې خپله سار آسک نه وي کړی علي ابن طحان حاربي دا جمله مو پړواله نن صحابي دی د حر یایي چې زه د حر فوج کې وم سفر و ګرمۍ دوره خراب کړی وم څه مو ماشک لا سره نشو نیوللی ویلې سترګې مو وغړولې چې یو کاس کرسۍ نه راپاڅېدلو ویلې خپله جام سه ما ته اوبه راکړلې خولې کې ما پوښتنه وکړه څوک دی ما ته دي چې حسین دی او څومره کریم دار دی کوم کریم دار کې تاسې ناست یئ څومره عظیم حسین دار کې تاسې ناست یئ خپل دشمن ته د اوبه ویر کوي سیراب شوله هغه نه بعد
المونځ ټایم شو، المونځ یې وکړلو، هور ورسې چرته اقتدا وکړله، المونځ وشو، دامه یې وکړله، اخري کې د ورته چې هور ما ته اوس وایه چې ته څنګه راغللې؟ ودې د مولا پښتو کې به ته وایم ای تا ګرفترۍ پسې راغلی یم، ابن زیاد رستولی یم چې تا ځان سره بوځم ګرفتار د کوم. امام حسین حکم وکړو عباس وروره منډه هغه بیچاره وخڅه خطونه ډاکه دی، ورته مخ ته یې تاله کړله چې هور 18,000 خطونه کوفې نه راغلي دي، زه خپله مرضۍ سه نه یم راغلی، کوفې والا غوښتلی یم راغلی یم. ودې د مولا که دوی خطونه رستولی به وي ایما هور خط وکې نشته، زه د بیا یم. ویلی خو داسې دی ویلی هغه نه بعد یې رکاب وکړي قدمونه کېښه عباس وروره کفیله د سره وخیجوه. کله یې کفیله وخیجوله امام حسین کېناستو، جلاب یې ونیوللو، غاړې ته روان شي، هور د حسین جلاب ته لاس واچولو، یا خو لاس چوله وه، مولا دوتی ثقلت که امک یا هور مور د په متام کېنه د زهرا زوی جلاب ده ونیو، یا دا خبره وه هور دوتی چې مولا تا ما ته مور یاد کړله خو زه څه وکړم، ای تا مور د جناتو سرداره دی، څنګه دا خبره وه عباس غویږ ته دا جمله راغلله، منډې کې نیامن ذوالفقار را وبسلو چې زهرا بیبي نه ما چا واخیستله، حکم وکړه وروره چا نه ما واخیستله؟ ویلی نه وروره عباسه دا د جنگ میدان نه دی. امام حسین ورسره روان شولو، ورسېدل کربلا ته، دویم محرم کې هور هم ورسره دی. هور نیت دا نه و چې امام حسین به جنگ وکړي شهید بشي، هغوی نه دوی منځه به څه سوله وشي، څه کیسه به وشي، خبره به ختم شي، هغه ته پته نه وه، صبر کې و. دویم محرم، دریم، پنځم، اتم، انم محرم پورې صبر کې و چې دوی منځه سوله وشي. خو انم محرم د لسن شپې ماښام ټایم دی، راغلو ابن سعد خیمې ته، ودې د ظالمه ام مقاتل هذا الرجل، آیا ایتا په خیره دا دی چې امام حسین سره جنگ کوي؟ ودې د جنگ خو داسې جنگ به نه وي تطیر الایدي والارجل، لسونه خپې به کټېږي. بس دا خبره وه، هور سر ټیټ کړلو، واپس روان شو، غږ یې ونیو که هور خبره واوره سبا څه جنګ شي، اول حمله به ته کوې، هېڅ یې ورته نه ویله. سر یې ټیټ کو، راغللو، یوه ځای کې کېناستلو، کار ته د ونې وښې ورېږي، ژاړي ده، وشه دغه ناسته به زه تاسو فریاد غواړم. پنځم محرم ورېځه دی وروره، د ژړا ورېځه دی، وشه دغه ځای کې هور مات شولو، ناست دی ژاړي ده، ورور ورسې راغو، ودې د هوره داسې د دګېږي لکه څنګه یې وی سپین ساري ژڼې زوی مړ شي، داسې د ژاړي. ویلې څه چال دی؟ که ما نه چا پوښتنه کړې د شام فوج کې ټولو نه صفه سالار څوک دی؟ ما به ته ویلي څه هور. ویلې ډارېږي؟ ما خیال عباس نه وډار شوي؟ ودې ده نه دوی نه د نه ډارېږم. ویلې خو څه چال دی؟ ویلې خولې ساده ته نه شوم، ویلې راشه لږ درته وښیم. یی چې هور څه وکړل، ورور یې روان کړلو، فرات کنارې ته یې ودرولو، ودې وروره لږ غېږ واچوه، څه د واورې یی چې لږ غېږ واچوه، څه کله یې غېږ واچولو، ودې د وړو سیدانو سوري دي. اجرکم الله، اجرکم الله. وړو یتیمانو سوري دي، وککا ډېر تږي و لګي وبراګ، هور ورته آیې و وروره دائما وجنه، زه به کربه زه به قیامت کې زهرا ته څه جواب ورکوم، خو ما په خدای قسم دی چې زه به جهنم ته نه څم. سبیل شولو، ورور ته یې ویله شیخ ستوک هم دا جمله لیکلي دی، ورور ته یې ویله علامه مطهري هم مقتل مطهري کې دا جمله لیکلي دی. زوی ته دی وایي، ورور ته دی وایي چې ما باندې سترګې لګي وتړوي، سترګې وتړلې، هغه نه بعد کپړه یې ویې کړله چې ما باندې لسونه یې وتړوي، یی چې هور باندې لسونه یې وتړل، سترګې یې ورنې وتړلې، په څپېلو د حسین خیمو ته روان شولو. هور خو د نه کسي، خو یو وخت کې زوی الله اکبر سره کړه، ودې د زوی څه چال دی؟ ویلې و بابا ایتو استقبال ته میړنی عباس راغللو، لږ
ټیم تیر شولو اجرکم علی الله اجرکم علی الله لږ ټیم تیر شولو توجه مو سره یې وروره خدای تاسې دغه سورې قبولي که لږ ټیم تیر شولو زوی بیا سوره وکړله ودې د زویه اوس څه چال دی ویلی بابا ته خو سترګې تړلي دي ایتو استقبال ته حسین راووتلو یو چلی هور راغللو ار ورسېدلو سترګې ونې مولا خلاصې کړلې ودې مولای ما توبه قبوله که ویلی تا توبه قبوله دی هور در جای کې د هور نه تم کېږي بار بار ته پچېږي ویلی مولا ما ته جنګ اجازات راکوه شه زه څام نه کېناستو ودې د هور لږ کېنه لږ دا مه وکړه ویلی نه زه څام مطهري بزرګوار دا جمله لیکلې دی ودې د هور دیوا چې نه ویله چې زه زر میدان ته وځم هسې نه چې خیمونه وړه ورمنه راوځي ما ته وایي هورا ایتا د لاسم شنډې وچې دي ځکه د هور خیمو کې نه کیني مولا اجازات ویر کو اجرکم علی الله اجرکم علی الله مولا اجازات ویر کو خو کله زلجنا باندې کېناستو واس باندې کېناستو مولا ته بیا وی راغللو لاسونه یې ورته ونیولل مولا یو سوال مو بل دی ویلی څه سوال ده دی ویلی سوال مو دا دی څه کله یې تا جلب ته مو لاس واچولو ما کجاوو کې د علي لوڼو ژړا واورېده لږ اجازات راکړه چې د علي لوڼو نه زه لږه معافي وغواړم ودې د هور څاویر شه یی څه هغه نه بعد هور راغللو د علي مېړنی لور خیمې نه بهر ودرېدلو اوس باندې ناست دی غږ یې وکړو د علي مېړنی او مظلومې لورې هور معاف کا یو دو جمله وه خیمو کې بیا ژړا هسکه شوله هور عمامه په ځمکې وغورځوله چې خدایا علي لورې